बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मोंग रिव्यू एक्सरसाइज 2 کې چې کوم دا کوېسچن نمبر 1 کې چې کوم MCQs دی حاصل کوم. اولنی MCQs دی چې the sum of the roots of this equation is -7/3 then find the value of a. نو دې موږ له یو ایکویشن راکړی دی وي د دې ایکویشن چې کوم سم اف روټس دی هغه د -7/3 برابر دی. نو تاسو د a ویلیو معلومه کې چې د a ویلیو به څه راځي. نو د سم اف روټس لپاره چې کوم دا هغه موږ د فارموله پته وه چې برابر و د -b/a. نو دا به تاسو سټینډرډ فارم سره کمپیر کوئ کوم چې موږ سره د ax square plus bx plus c is equal to 0. نو په دې کې تاسو ګورئ د x square coefficient دلته یې د دلته د x square coefficient څه دی a plus 1 دی، یعنی د a ویلیو به کې چې کوم دا نو سره رااله a plus 1 رااله. دغه شان د b چې کوم دا دلته د x coefficient b دی، دلته د x coefficient څه دی هغه دی 2a plus 3 او د c ویلیو به څه راشي c چې کوم دا کانسټنټ دی 3a plus 4. نو دا په دې فارموله کې پټ کړئ. نو الفا plus بیټا is equal to minus د b ویلیو سره راغله 2a plus 3 او د a ویلیو سره راغله a plus 1. موږ د کوېسچن کې راکړل چې الفا پلس بیټا د څه برابر دی -7/3. د دې په ځای به چې کوم نن تاسو -7/3 ولیکئ. -7/3 is equal to -2a plus 3 divided by a plus 1. نو دلته دا ماینس دې سره کټ شو، کراس ملټیپلیکیشن به وکړئ. دا به د سره ملټیپلای کوئ او دا به د سره ملټیپلای کوئ. دا به شي 3 and 2a plus 3 is equal to دا به شي 7 and 2a plus 1. نو دا به د کې ضرب ورکړئ دې له، نو دا به شي 6a او 3 له 3 کې ضرب ورکړئ نو 9 is equal to 7a plus 7. نو دا 6a به هغه اړې ته واړوئ 7a له، دا به شي 7a minus 6a، یعنې دا موږ هغه سایډ ته واړو نو -6a شو. دغه شان دی 9 له به چې کوم دا 7 نه واړوئ نو دا به شي 9 minus 7. نو د دې نه به a ویلیو راشي، یعنې دا به شي a is equal to 9 minus 7 سره راځي 2 راځي، یعنې د a ویلیو چې کوم دا نو هغه موږ سره رااله 2 راځي. نو په دې کې چې کوم کریکټ اپشن راغی نو هغه څه راغی 2 راغی، یعنې د a ویلیو چې کوم دا نو هغه موږ 2 راوباسله. ورپسې سیکنډ MCQs دی چې the sum of roots of a quadratic equation is 2 and the sum of the cube of roots is 98 then find the equation. نو په دویم MCQs کې موږ ته وایي چې sum of roots چې کوم دا د 2 برابر دی او sum of cubes of roots چې کوم دا د 98 برابر دی. تاسو ایکویشن معلوم کړئ چې د دې نه به څنګه ایکویشن جوړیږي. نو چې کوم ایکویشن دی د هغې سټینډرډ فارم دی موږ سره x square minus sx plus p به دی کې دا s چې کوم دا نو دا موږ ته سم ښیي سم اف روټس او p چې کوم دا نو دا موږ ته څه ښیي پراډکټ اف روټس ښیي. نو موږ وایو چې لیټ الفا بیټا چې کوم دا هغه د دې ایکویشن څه دي روټس دي. نو د دې نه به چې کوم دا نو موږ وایو چې کنډیشن یې موږ له راکړلی چې الفا پلس بیټا چې کوم دا د څه برابر دی دا برابر دی د 2 او الفا کیوب، یعنی که چېرې د دې روټس تاسو کیوب واخلئ او بیا یې جمع کړئ نو الفا کیوب او بیټا کیوب چې کوم دا نه دا د څه برابر دی دا د 98 برابر دی. نو تاسو به چې کوم دا د دې نه ایکویشن معلوموئ. د دې لپاره موږ له پراډکټ اف روټس پکار دی، الفا بیټا پکار دی، نو هغه به موږ راوباسو. نو چونکې دا فارموله چې کوم دا که چېرې موږ د دې ته ایکویشن 1 ووایو او دا ایکویشن 2 شو. د ایکویشن 1 چې کوم دا موږ کیوب واخلو الفا پلس بیټا هول کیوب، د دې موږ دواړو سایډ ته کیوب واخلو نو د 2 به هم کیوب واخلئ. نو دا موږ سره یو فارموله ده چې الفا کیوب پلس بیټا کیوب پلس 3 الفا بیټا انټو الفا پلس بیټا، یعنی a کیوب پلس b کیوب پلس 3ab انټو a پلس b is equal to 2 کیوب. دا به چې کوم دا موږ سره څه شي 8 پر راشي. نو دلته د الفا کیوب بیټا کیوب ویلیو موږ سره شته 98 پلس 3 الفا بیټا او د الفا پلس بیټا ویلیو هم موږ سره ده چې هغه سره 2 دی is equal to 8. دا 98 په هغه سایډ ته واړوئ دا به شي 3 الفا بیټا انټو 2، دا چې دې سایډ ته راوړئ دا به شي 8 minus 98. دا دواړه به ملټیپلای کړئ دا به 6 الفا بیټا شي
از ایکول ټو دلته نه به چې کوم ده ماینس 90 راشي او دا به چې کوم ده په 6 به دواړه سایډ ته ډیوایډ کړئ، دا به هم ډیوایډ کړئ نو الفا بیټا به چې کوم ده به تاسو سره راشي په 6 چې دا کله تاسو ډیوایډ کړئ نو دلته کې تاسو سره راځي 15 نو د الفا بیټا ویلیو چې کوم ده نو هغه مونږ سره رااله، هغه مونږ سره -15 رااله او دې ته مونږ وایو پروډکټ اف روټس. نو سم اف روټس مونږ سره شته ایسو پروډکټ اف روټس مونږ راوباسو په دې ایکویشن کې به پټ کړو نو دا به شي x² ماینس د s په ځای ویلیو چې کوم ده نو هغه سره 2 ده، x په شي په خپل ځای او پلس د p په ځای ویلیو سره هغه مونږ سره ده -15 از ایکول ټو 0 یعنی ایکویشن شو مونږ سره چې x² - 2x - 15 از ایکول ټو 0 نو دا مونږ سره چې کوم دا کوادریټیک ایکویشن را نو چې کوم اولنې اپشن دی A نمبر یعنی دا اپشن چې کوم دا نو دا صحیح دی x² - 2x - 15 از ایکول ټو 0. MCQs number 3 day if a, b, c are positive real numbers then both the roots of the equation ax² plus bx plus c is equal to 0 are always real and positive, real and negative, rational and unequal or none of these. تاسو ته وایي کچره دا یو ایکویشن دی کوادریټیک ایکویشن دی د دې چې دا کم کوفیشنټ a b c کچره دا پازیټیو ریل نمبرز وي نو د دې ایکویشن چې کم روټس راځي یعنی د x چې کم ویلیوز راځي هغه به ریل وي او پازیټیو به وي، که ریل به وي نیګیټیو به وي، که ریشنل به وي یعنی ایکول به وي او که نن اف دیز. نو چې کله موږ د یو ایکویشن روټس معلومو نو د هغې دپاره موږ کوادریټیک فارموله استعمالو چې -b + -b² - 4ac ډیوایډډ بای 2a. اوس موږ ته وایي چې دا درې واړه نمبرز چې کوم دا پازیټیو دي خو په دې کې موږ د دا پته نشته چې کم نمبر چې کوم دا هغه ګریټر دی او کم سمالر دی، صرف موږ ته دا ویلي چې دا پازیټیو نمبرز دي. نو که پازیټیو نمبرز وي نو د دې روټس چې کوم دا هغه موږ سره پازیټیو هم کیدی شي، نیګیټیو هم کیدی شي، ریل نمبرز هم کیدی شي او بل چې کوم دا هغه موږ سره کمپلیکس هم کیدی شي. که چېرې دا b² یعنی دا b² چې کوم دا که چېرې دا د 4ac نه لیس راغلی وي یعنی دا د دې نه چې کوم دا لیس راغی د 4ac نه بیا به روټس موږ سره راځي یا به بیا موږ سره کمپلیکس راځي یعنی دلته کې به دې سره بیا سره راځي آیوټا به ورسره راځي. نو کیدی شي چې b چې کوم دا که چېرې د b ویلیو موږ 1 واخلو او د a ویلیو چې کوم دا هغه موږ 2 واخلو او د c ویلیو هم موږ 1 واخلو نو بیا که چېرې تاسو ته معلوم کړئ نو دا به شي ډسکریمننټ به دلته کې که چېرې موږ معلوم کړو نو دا به شي چې 1² - 4 × 2 × 1 دا سره راغی 1 - 8 راغی د کومې نه چې -7 راځي او د سکویر روټ سمبل کې بدن نه موږ سره -7 راشي نو دا بیا موږ له کمپلیکس روټ راکوي. نو دلته کې چې کوم موږ ته د اپشن راکړلی چې ریل اینډ پازیټیو نو ریل پازیټیو خو چې کوم ده نو دا تاسو سره کیدی شي ریل او نیګیټیو هم کیدی شي او ریشنل باله وي چې کله تاسو سره مطلب دا په د سکویر روټ سمبل کې دنه کم نمبر راغلی وي هغه پازیټیو وي او پرفیکټ سکویر وي نو دا به بیا تاسو سره سوي ریشنل وي او دلته کې اپشن مونږ له چې کوم ده نو کمپلیکس روټ والا راکړي یعنی د دې دا روټس په کمپلیکس هم کیدی شي نو دا یو پاسیبیلیټي مونږ سره ده چې دې کې نن اف دیز راځي یعنی مونږ دغه ته یوازې نشو ویلې چې د دې روټس په چې کوم ده یا ریل پازیټیو وي یا ریل نیګیټیو وي یا ریشنل انیکولی بلکې دې کې چې کوم ده نو کمپلیکس روټس هم راتلی شي یا د دې چې کوم ده تاسو داسې هم کولی شئ که چېرې مونږ د دې ډسکریمنټ والو ډسکریمنټ چې کوم ده نو دا مونږ ته د یو ایکویشن د نیچر باره کې وایي چې د دې روټس په څنګه راځي نو که چېرې دا مونږ سره ګریټر دین 0 وي ډسکریمنټ نو بیا مونږ وایي چې د دې روټس په صحیح ریل به وي انیکول به وي او ریشنل باله وي چې کله پرفیکټ سکویر وي ریشنل باله وي چې کله مطلب دلته کې دنه کم نمبر راشي هغه پرفیکټ سکویر وي او نان ایریشنل باله وي چې کله دنه کم نمبر راشي هغه موږ سره سوي نان پرفیکټ سکویر وي نان پرفیکټ سکویر وي نو دا به بیا موږ سره او که چېرې b² - 4ac چې کوم دا د 0 برابر راغی نو بیا به موږ وایو چې روټس پر ریل وي ایکول وي سیم به یا ریپیټډ وي او که چېرې b² - 4ac چې کوم دا موږ سره راغی دا موږ سره لیس دین 0 راغی نو بیا به موږ سره روټس چې کوم دا نو هغه به صحیح کمپلیکس وي. نو دا چې کوم دا نو په روټس باندې هم ډیپند ساتي یا روټس چې کله موږ معلومو نو الفا پلس بیټا کم چې برابر وي د -b/a او الفا بیټا
کم موږ سره برابري پروډکټ اف روټ سی بای ا. نو که دلته کې تاسو د بی ویلیو پازیټیو واخلئ، تاسو ته ویلي چې پازیټیو ده، نو بیا به هم د دې روټس تاسو سره راځي نیګیټیو به راځي. او که دلته دا پازیټیو والی نه دا تاسو له دواړه پازیټیو درکوي. نو مطلب د خبرې دا دی چې دې کې کم اپشن راځي موږ سره، مطلب دې کې د کمپلیکس روټ پاسبیلیټي هم راتلی شي. نو دې کې به تاسو د نن اف دیز والا اپشن ته کریکټ اپشن وکړئ. MCQs 4 دی چې if a and b are the roots of 4x square minus 3x plus 7 is equal to 0 then find the value of 1 over a plus 1 over b. نو دا یو ایکویشن موږ لرا کړل، موږ ته وی چې د 1 over a 1 over b ویلیو معلومه کړي. نو اول به چې کوم دا موږ سمپلیفای کو، نو دا به LCM واخلو، نو a b براشي، دلته کې به چې کوم دا a plus b راشي یا b plus a براشي. نو د دې ایکویشن نه به چې کوم دا تاسو 4x square minus 3x plus 7 نه سم اف روټس رو باسه. نو سم اف روټ مونږ وایو چې برابرۍ د a plus b او د هغې لپاره فارموله ده minus b by a. نو هغه به څه راشي، یا به شي تاسو سره د b ویلیو دلته minus 3 ده، نو minus into minus 3 divided by a 4 ده، نو دا به تاسو سره راشي 3 by 4. او پروډکټ اف روټس چې کوم ده یا a b به چې کوم ده نه به څه راشي، هغه به تاسو سره راشي 7 by 4 یا c by a چې کوم ده دا فارموله ده. نو موږ ته وی د دې ویلیو معلوم کړي، نو a plus b ویلیو موږ سره شته هغه ده 3 by 4 او د a b ویلیو چې کوم ده هغه موږ سره راغله 7 by 4. نو دا موږ لیکلی شو چې 3 by 4 divided by 7 by 4 یا دا چې کله موږ ملټیپلیکیشن ته کنورټ کوو نو دغه به الټه شي 4 by 7 به شي، دا به د سر ختم شي یعنی 3 by 7 راغی. نو دا چې کوم ویلیو موږ سره راغله د 1 over a plus 1 over b نه هغه سره راغله 3 by 7 کم چې موږ سره اپشن بی چې کوم ده کریکټ اپشن